أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما طول من مدد شريف واحد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله نتاز النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يخبر تحفورانك ورغارنا شهاق الفاظ دادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پس د سلام نماته چې د بد می افضلیه د استادانو درسنا په کوم موضوع باندې اظهار خیال کول مقرر کړی شوی دا هغه د اخلاق حسنه په اړه کې دا یعنی دا عجبونه بزن کې راوستل دي محترم السامعین په دین اسلام کې د اخلاق حسنه ډیر لوی مقام او مرتبه راغلی دا چې په قران مجید کې او په حدیثونو کې د دې ذکر راغلی دی او حسنه په وجه باندې انسان دا دنیا هم خسته کولای شي او آخرت هم خسته کولای شي تاسو چې ما په خطبه کې کم آیات ولستو وانک لعلى خلق عظیم الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې بشک ته زموږ د اخلاق حسنه کو او چت مقام باندې فائز کړي حدیث مبارک کې راځي حضرت ابو ثعلب رضی الله تعالی عنہ نے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ د قیامت پر ورځ با تاسو کې ماته محبوب او نږدې هغه خلق وي چې کوم په تاسو کې خوش اخلاق خلق وي حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ نے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اے معاذ خلق سره اخلاق معاملات کوا حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ نے روایت ہے حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ فرمائے کہ دا اخلاق دغه ګناهونه ختموي لکه چې څنګه نور راوخیږي او نور ختموي حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها روایت ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مسلمان د هغه سړي درجه حاصلول شي چې کوم په ټول شپه عبادت وکړي او کوم ټول ورځ روزه ونیسي محترم سامعین د اخلاق څومره غټ مقام او مرتبه لري منګو تاسو کې د الله پاک راوړي تاسو شیر وان کول غواړم چې غلفات دادی عطروں کا شیشہ گلاب کا پھول عطروں کا شیشہ گلاب کا پھول جنت میں ملے گا ہمیں خدا کا رسول